دلته زما د خپل چې کوم دي دام دلته صرف ماته خبرو ته تکړه دي ټټ 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 دا دلته چې ستا د مخې مې کوم ته آواز وکړو چې دلته راشئ ودرېږئ دا چې نه راتلل دا صرف دلته ماته خبرو ته تکړه دا هم راته بل لګي ودایي نه دا ماته وایي ما پلاري راته ویلې چې زه به بیا داسې کوم او داسې به کوم داسې شلنګېدلې سپېړې به ورکړم چې د نسل به مې یاد ساتي نو زه تا ته یم چې دلته صرف خلک تماشې ته تکړه دی نور منځ ته د راتلو د راښکلو نه دی. السلام علیکم ګرانو کتونکو تاسو ګورئ ډیلی خیبر زه ستاسو کوربه جلال صافي ما کتونکو موجود یم تخبې کې شینکي سره نږدې دی کلي ته څه وایي قاري صاحب د باچا خان کورونه ها باچا خان کورونو کې موجود یم مسجد باچا خان دا تاسو ته به ښکاري دغه شارټس کې چې دا جوړ شوی او دې کې کاپي کار شوی دی او ښه کاپي پکې پاتې هم دی دغه والي سره فرمان قاري صاحب دلته امامتي کوي جمع پسې وکړه د مازدیګر دا بل ملګری مو لاړ دی دې کې چې کوم کار پاتې دی نو دغه به زموږ او ستاسو په مرسته کېږي چې که څوک هېڅ هم نشي کولی ویډیو خو شیر کولی شي چې شیر یې کوي کېدای ستاسو د وجې څوک مرسته وکړي قاري صاحب دا راته ووایه د جومات چې کوم دا ځمکه ده دا وقف کړې چا و دا کوم کار چې شوی دا د چا په ترو شوی دی دغه راته ووایه کوم چې پاتې دی والي سم راته ووایه. دا جلال بھائی اول خو ستا ډېره مننه دې ویلو نه مخکې به درته دا ووایم چې الله دې دې بدلي درکړي ځکه چې هغه هلکان نن زما د نظره تېرېږي چې کوم هلکانو دا شیونه په ما مشهور کړو خپل پیجونه او چینلې هغه نن ګوري دی خو یو سړی هم نه راځي دا خره چې روژه ده ته رالې الله دې ستا دا سغی په خپل دربار کې قبوله کړي دا ځای حاجي باچا خان مرحوم د هغه وقف کړو بیا د هغه د وفات نه پس د هغه د شهادت نه بعد د هغوی دارونه د فیملي راولګېد دا څومره څه چې وشو دې کې ډېر کم په سلو کې 2 روپۍ دا به ووایم هم د بهر نه دی راغلی نور ټوله خرچه دې وکړه به ذات خود اوس دغه ستاسو هم یو تمنا وه ښه دې وکړه چې رالې دلته که ته وګورې نو موږ ډېرې ویډیوګانې وکړې خو چا شیر کول هم نه دلته زما د خپل چې کوم دي دا هم دلته صرف ماته خبرو ته تکړه دي ټټ 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 دا دلته چې ستا د مخې مې کوم ته آواز وکړو چې دلته راشئ ودرېږئ دا چې نه راتلل دا صرف دلته ماته خبرو ته تکړه دا هم راته بل لګي ودایي نه دا ماته وایي ما پلاري راته ویلې چې زه به بیا داسې کوم او داسې به کوم داسې شلنګېدلې سپېړې به ورکړم چې د نسل به مې یاد ساتي نو زه تا ته یم چې دلته صرف خلک تماشې ته تکړه دی نور منځ ته د راتلو د راښکلو نه دی او الله دې قدر وکړي چې چا پکې څه امداد کړی دی یقین وکړه نن هم موږ بېګا موږ هغې کې دعا کړې ده دې ټولو ته پته ده داسې دعا هم کړې وه که الله قبوله کړه موږ چې خدای چا پکې ادنا کوشش هم کړی که نه دا سړي وو بالکل صحیح خبره موږ ویل خدای بس نو هغه الله ته پته ده نو جلال بھائی خبرې ډېرې نه اوږدو خو دغه کار دی چې تا ولید دغه پکې باقي پاتې دی نو که چا پکې څه وس دا بار پلسترې پاتې دلته فرش پاتې دلته قالین پاتې دی بجلی فټینګ دی دې کې چې کوم دی بره هغه ګیراج باندې سوریه هر څه چې که نه سیلینګ شو د اوبو دا شی دی او دا موږ ته دا مخامخ که ملک چې ته یې ولاړ دی دی وایي دا زه به خپله کوم خو بهر کې په څنګه چې ستا د چې د بل دا ډیمانډ یې که نه چې یاره موږ هم پکې دې کې برنډه جوړول دي دې ځای کې فرش واچو دغه سړی چې ولاړ دی دا ویل چې زه د اوبو اعلان به کومه دا تمه میاشت ده والله که موږ به دې ځای کې ولیدي چې او د رښتیا د اوبو څه اعلان ویل زه به د اوبو پمپ کوم لاړی وتښتېد به دغه یو سړي ته لکه کیمره تاو کړی ده سر ته دوا کوي دغه اوبور پکې نشته نه د اوبو بور شته دی د کړی و خو دغه پاتې دی موټر وغیره هم دی کوم به ولاده اوس دا خبرې واورېدې وایي دا باقي هم زه کوم خو موږ ویو چې یاره که څوک کوي لکه ستا خبره او امداد کوي نو منې نه ده چاته هر سړی کولی کتونکو دغه بور دغه ملګري منلی دی خو اب یې کوي نو که ستاسو کې هم څوک خواهشمن چې یاره په دې جومات کې موږ د اوبو دا سیسټم کوو باقي چې دا څومره کارونه دي دې کې موږ هم حصه کوو ځان له آخرت له ګټه کوو نه هغه کویې دی مخامخ صرف پمپ پاتې دی بل دی کې د بجلۍ دپاره دغه اوس خو بجلي هم زمونږ ته پته ده که نه بیا به خلک وایي جومات کې ولاړې زیات خان ته ورته کیمره تا ورته وکړه ګیر چاپېره کتونکو تاسو دلته پلانټ هم لګول دي بجلۍ خو ډېره غټه مسله ده په پاکستان کې بیا زموږ په دې سپیره صوبه کې پښتونخوا کې بجلی زموږ دا ورونه نن جلاله ولګېدل ښه دا نن پکې ولګېدل کتونکو ټیم مختصر دی بس که څوک د الله د رضا دپاره په دې مدرسه کې په دې جومات کې مرسته کوي نو په سکرین دغه نمبر ښکاري دا د قاري صاحب دی ستاسو نمبر 0345 25 26 415 بله مو ته ووایه
دا ایزي اکاونټ نمبر دې باندې پیسې دا بل مو ته وایي څوک رابطه کوي د دې دغه مټیریل څوک راوړي یا رابطې لپاره نو 0315 25 26 415 په دې رابطه کې دي شو دغه 45 په دغه دوه نمبر رابطه هم کولای شي پیسې هم پښته کسو کوی چیرې دي کې دا کار دي دا موږ په خپل کو درځو په خپل لاس وکړو یا مټیریل ولالو بالکل اغستې شي مطلب زموږ د کار نه چې د جمعات کې دا کم کار دي دا وشي د پیسو سره هم کار نشته چې مطلب تاسو د خامخا پیسې راوړي دنه د قالین پاتې دي دنه قالین دي د سیلینګ تقریبا جلاله 70 فوټ وګدواله دي او 36 فوټ د دې پلنواله دي دومره قالین کې چا غستې شو څوک اخلي دا قالین نام تاسو ځان سره نوٹ کړئ قاری صاحب نمبر باندې رابطه وکړئ بالکل دې جمعات تراوړي د قالین او چې څه کار پاتې دي کې مرسته کوي نو دا نمبر په سکرین چلیږي که څوک هم نشي کولای ویډیو خو شیر کولای شي کم سے کم مخکې شیر کړي چې نور مسلمانانو ته ورسي میاشت روزي دا الله وي چې په دې میاشت کې دې لک څه ورکړو نو هغه په ډېره قبلېږي بل دا په جومات مدرسه کې ورکړه وایي دا د الله سره قرض دی دې کې هم زموږ مخکې خیال دا دی دغه کوم ملګری چې شهید شوی و باچا خان جي مړه چې افسوس دار دغه هغه ژوندی وی د جوماتونو به هغه خلکو له جوړول داسې لکه یو ورځ یو جومات کې امام په پردي جومات کې په خدای په کور کې ولاړ یم جلاله زه لکه ټیم کې دلته راغلی عمر درې زه صرف د الله رسول سلام اوسه لار کې روان و شپې مې ورن و ګاډي نه مې وپېژانده چې دا خو را ودرېده استاد جي ولې ینګلو کومه ټیم کې نه ما له واده نه کړی ستره خبر ما ورته ویلې زه د فلاني جومات کې امام یم او دلته نوی راغلی یم شیشې نشته او ګرمي چې بجلي لاړه شي سهار چې مې کتل خپل مزدور له پیسې ورکړې وي د خپل کار یې ایستې او جومات ته راپسې راوړې وایي دا واله به دې شیشې والی بل راته یو کس بیا ورځ ویل ویل یاره دې شنا ته دې ووایه چې ته مړه دغه راله والي مخه شانتي دي ورونه اوس د هغه په نقش قدم شروع کړي په خپل رانیولې خو چې هغه ژوندی وی نو زما د خبر مطلب دا دی د دې نه مخکې جوړ شوی وی خو هغه په غم کې دوی اخته شو نو غم پرې راغی نو خواران لږ د جومات لیټ شي نه بوس آباد وي د هغه د غم د وجې الله دې هغه وبخي راځي دغه وقف کړو د هغه یو بل ورو الله دې د هغوی مغفرت نصیب کړي او د کوم پکې ستړی وکړي الله دې دوی سره زمونږ وبخي تاسو پکې را ستړی وکړه راتلل مو کړو چې کم یو ملګري پکې سغی کړي الله دې د قیامت د سختو نه وساتي امين 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 ډیره مننه کتونکو بس دا ما تاسو ته وی خبره کې خاري صاحب را لمنس کې چې دا د الله سره قرض دی په جومات مدرسه کې ورکړه چې څومره تاسو وس کې به د دې به الله په دې دنیا ما جدر کې پاغ بندل درکې نو بالکل نو هغه جلال خبره مې دې پسې کوله دا هغه امیشن چې دا به مدرسه کوم بیا نو امید دی ان شاء الله که مرګي لرګي نه کړم نو دا به مدرسه کوم مخکې صبح پسې ان شاء الله کتونکو جومات هم د مدرسه کېږي به ان شاء الله زموږ استاد په تعاون سره نمبر په سکرین چلیږي بس بار بار د بګې نه پکې ضرورت نشته رابطه وکړي قاری صاحب چې سمرسته کول شي اوکي او د الله سره خپل قرض وکړي په هغه ځان کې بند لګټ درکې په دې خاده باد او بریالي اوسئ د الله په امان